په بانک کې نوې ټپه چې دی هغه مونږ واورېده سهار دی او زما سره یو ملګری ناست دی بینک ته تللی او په 1 लाख روپۍ د 800 روپۍ کټ شوې ملګری ډېر مبارک شه ستا په ذاتي پیسو کې 800 روپۍ کټ شوې خوشحاله نو څه به خوشحاله یو خو بس د حکومت کارونه دي او عوام خبر نه دی راوځي نه تپوس هم نه کوي نه نو خاندي او تو ډېر مطمئن یې نو دغه وجه وکړه نو زه به څه وکړم زما نه خو یې کټ کړي خو دا نور خو ټول تباه دي دا رسید چې دی د ملګري خپل ذاتي په بینک کې پیسې وي 1 लाख روپۍ چې هر څوک راوباسي 800 روپۍ به وس ټیکس کټ کوي د ملکن ډیویژن خلک چې دی هغوی بیدار نه شو هغوی په دې باندې سب دلچسپي وانغېسته خوشحاله دي پې جو موږ پې هم خوشحاله یو په 1 लाख روپو پسې به 800 روپۍ کټ کېږي دې نه بعد بل سټیپ را روان دی د نان کسټم پیډ ګاډو نه به خلاصېږي د ملکن ډیویژن چې کوم خصوصي حیثیت هغه او خصوصي د سوات چې کوم والي سوات د سوات له حیثیت ورکړو د هغې احتتام وشو اوس که تاسو روټۍ خورئ هم به ټیکس ورکوئ او که تاسو چې دی ړقېږئ هم به ټیکس ورکوئ او چې یخته منګزوئ هم به ټیکس ورکوئ زما سره سینیر خبریال موجود دی ذاکر صاحب ته خو وایم چې دلته راشي او دا ملګری خوشحاله دی ډاکټر صاحب په دې باندې خو تا ډېر کار کړی او تو چونکې د سوات چیمبر او دغه انډسټري سره یو ډېر په اهمه دی تاسو په دې کې به 13 ورځ یو سټرایک هم کړی خو زه به دا ووایم چې دا قوم موده دی پرېږده چې ټیکسونه پې ولګي ته پې ولې خفه یې باچا صاحب اصل کې وجه دا ده چې یو خو دا تا چې څنګه ووایې نو قوم موده دی په 13 کال چې دیو لکه 10% ټیکس راغی نو دا مړه په کارخانو دی وي دا څه خبره نه ده موږ تی بچ یو خو دا قوم د قشانتي او دا پاس شو هغوی ته چې اواز کې هغوی ته دا ګپ ښکاري اوس دا یوه خبره نه ده اوس به ته 18% سیل ټیکس ورکې او دغه شانتي 6% به یو بل ټیکس دی هغه ورکې لکه تو چې دلته کې نومې څه کار کې که نه دوکاندار یې چې ړقې زمونږ بله بدنصیبي ده ته ویم باچا صاحب زمونږ خو دا بدنصیبي ده لکه مونږ د لاهور نه چې دلته سامانونه خو ټول مونږ له د بهر نه راځي په هغې یو ځل مونږ ټیکس ورکو بیا دلته کې اوس به بیا ورکو او دا وګوره دا لکه 800 روپۍ چې دیو دا اخلي دا په نور ملک 600 دي په موږ باندې 800 لکه په نور ملک چې ټیکس دی که نه زمونږ سره بقایجات رانه پوره کوي نو دا یوه خبره که دا قوم دقسې ودی نو دا به ودی د ملکن ډیویژن خلکو ته بله ورځ مونږ دومره چغې ووالې او په هغه مونږ چې تاسو پروګرام او ټول خلک او دا ورته دا جولۍ ورته ونیوي چې وس راپاسئ دا کېږي دا څه داسې خبره وس هم کېږي خو که دا خلک راپا نه سېدو نو لکه دقه حل نه به مزدوري وکړي نه به بارګین وکړي نه به دلته څوک سکول وچلی نه به دلته کې ولې زمونږ خلک په غلاګانو نه پوهېږي زمونږ خلک خو په دې چل نه پوهېږي بیل یې د هغه ځای نه راغوستی او چاپېر یې چورلی چې دا بیل کم ځای جمع کړم په نور ځایونو کې څوک بیلونه او دا ټیکس پکې پوره چې الي که نه نو دا خلک به د خپل جایدادونه خرڅوي او دوی له به دا ټیکس بلکل جی د ملکن ډیویژن او د سوات قومه ستاسو ډېر مبارک شي چې کله پیسې راوباسئ په 1 लाख پسې بدن 800 روپۍ کټ کوي داسې تاسو چې کوم د دوکانونو بورډونه لګولي د هغې به ټیکس ورکوئ د بجلۍ د بلونو به ورکوئ که تاسو ړقېږئ که خاندئ که برش کوئ که یخته منګزوئ که اوبه استعمالوئ تاسو به اوس ټیکسونه ورکوئ او دا ستاسو خپله بدبختي ده چې تاسو ډېر اوده قوم یئ نو دا نن انتهایي چې دی بد صورتحال دی د ملګري رپورټر ناصر خان سره سهیل باچا بریکوټ سوات